مونږ له خدای عظیم پیغمبر راکړی او هغه پیغمبر له الله عظیم معجزې ورکړي. پیغمبري دا د الله په خوښۍ دی کې د بنده د عقل څه خبره نشته. دا نشته چې دا د قوم مشر دی نو دی به پیغمبري، یا دی خلکو له جرګې کوي دی به پیغمبري، یا دا سیاسي لیډر دی نو دی به پیغمبري. دا نشته. دا نشته چې دی مالدار دی نو دی به پیغمبري. دا پکې نشته چې دا عمر رسیده دی نو دی عمر زیات دی به پیغمبري. دا چیزونه پکې نشته. د دوانو جهانو مبارک سردار خدای پیغمبر کا یتیمو پلار یې د پیدایش نه مخکې وفات، مور یې ماشوموالي کې وفات شوی او خدای پیغمبري ورکړه. ابو جهل به د خلکو جرګې کولې، فیصلې به یې کولې. عتبه مشر و په عمر کې، د ټولو په شریکه سردارو. ابو لهب خپله د حضور پاک ترو د قوم نه او داسې خشته و چې لمبې په شان به مخ ځلېده، هغې کې صلاحیت نو. یو زمیندار چې تخم کري، دلته د سړک په غاړه یو پلاټ دی، څونه قیمتي دی؟ په 10 لکه روپۍ مرله ده مثلا، او بله په دشتو کې ځمکه ده په 10 لکه روپۍ جرب ده. دې کې غنم نه کري، دلته یې کري. ولې؟ قیمتي خو دا پلاټ دی. زمیندار ته پته ده چې دې پلاټ کې دا غنم اونولم، دا نه زرغونه، دا غنم خوري ختمه یې، او هغه ځمکه قیمت کم دی، هغه په جربونو خرڅېږي، په مرلو نه. د هغې لارم نشته، شاړه نه، خو که غنم مې ونوستل نو سبا یې زرغونی. نو چې زمیندار په دې پوهېږي چې دا د تخم د کرلو قابله ده او هغه نه ده، نو الله به په دې نه پوهېږي چې کوم وجود له د پیغمبرۍ تخم ورکول پکار دی او کوم له نه. الله یعلم حیث یجعل رسالته. الله وی دا ما ته پته ده چې پیغمبري چا له ورکړه. نو پیغمبري د خدای په خوښه ده. نو د پیغمبرۍ چې کوم دلایل دي لکه معجزات، دا هم د الله په خوښه دی. کله چې الله وغواړي نو پیغمبر تله کې ور واچوي، نو معجزه صادره شي، یا د پیغمبر نه یا د پیغمبر مخکې د هغه د منشا مطابق. نو دې ته معجزه وایي چې د عقل نه بالاتر یو شی د پیغمبر نه صادر شي، یا د پیغمبر مخکې صادر شي د هغه د منشا مطابق، د عقل نه اوچتی نه ماني.